یو ټیک ټاکر جنې چا وجری د نو ځینې کسان په همدردۍ کې پوسټونه کوي ځینې کسان په مرګ باندې خوشاله دي کم کسان چې په همدردۍ کې پوسټونه کوي نو هغه په دې پاشه کې چې دي د هغو سره مرګري دي ځکه دا نور جنکۍ چې دي هغو ته نور حوصله میلاویږي او هغه نوره پاشه چې دا خوري هغه وایي زموږ سره د عوامو چې دی همدردي ده بل لا چې موږ ته دواګانې کوي نو دا قسمه پوسټونه چې دي دا مشر کوئ که ستاسو سره همدردي نو په خپل زړه کې ساتئ خو په سوشل میډیا باندې چې دی دغه مشر کوئ او کم کسان چې په مرګ خوشحاله دي د انسان په مرګ باندې خوشحالېده چې دي دا هم نه دي پکار بل دا لاندې په کمنټس کې ځینې کسان چې دی یو بل له جوابونه ورکوي کم کسان چې خوشحاله دي په مرګ باندې نو هغه قسم لاندې کمنټ چې دی دا لیکي یو کس پکې دا هغه لیکلو جواب ورکړو هغه وایي د جهنم او د جنت فیصله چې دا د انسان کار نه دی دا د الله کار دی بالکل هغه د الله کار دی که یو سړی ګناهګار یو داسې د نیکۍ کار به کړی چې هغه به جنت ته لاړ شي خو دې ته به هم ګورو چې تاسو ته دوه قسمه لارې ښولې دي یو یې درته د نیکۍ ښولې ده یو یې درته د بدۍ ښولي که ته د نیکۍ په لاره باندې ځې نو ته به جنت ته ځې که ته د بدۍ په لاره ځې په غلطه لاره باندې ځې نو ته به جهنم ته ځې نو دغه ته ګورئ چې دې جنۍ کومه لاره اختیار کړې وه دې کومه لاره اختیار کړې چې دا به جنت ته ځي که دا به دوزخ ته ځي نو دغه دوه قسمه لارې دي بل لا په ورځ د آخرت به انسان ته حال پته لګي چې کله یو انسان مړ شي او په ورځ په آخرت به درته حال پته ولګي چې یو سړی به درته ښکارېږي چې دا په اس باندې سوري او بل به ورته ښکارېږي چې دا په خر باندې سوري لکه ته به چې دا به جهنم ته ځي خر والا به په اس باندې سوري او هغه اس والا چې دی هغه په خر باندې سوري نو دغه فیصله چې دا موږ نه شو کولی خو موږ ته یې لارې ښولې دي چې دوه لارې دي یو د نیکۍ لار ده یو د بدۍ لار ده نو که په غلطه لاره باندې ځې نو جهنم ته به ځې که په صحیح لاره باندې ځې نو ته به جنت ته ځې